په 400 ضلع کې د قومي وطن پارټۍ لخوا د پخوانی گورنر شهید وطن خیاط محمد خان شیرپو د 50م تلین په عقیدت سره ونمانځل شو. دا دستور د شیرپو کلی کې وشوه چې پکې د زرګونو په شمیر کې کارکونانو، سیاسي مشرانو، عوامو خلکو ګډون وکړو. ګډونوالو د هغه د قربانۍ، خدمت او سیاسي مبارزې یاد تازه کړل. د غونډې ویناوالو د خیاط محمد خان شیرپو شهید د قربانۍ او خدماتو ستاینه وکړه او ویل چې هغه د پښتنو د حقوقو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړه. د قومي وطن پارټۍ مشران ویل چې د خیاط محمد خان شهادت د دې خوري لپاره یو نه هېریدونکې ضایعه وه، خو د هغه نظریه او فکر ژوندی دی. خیاط محمد خان شیرپو د خیبر پښتونخوا یو نامتو سیاسي مشر او مبارز و چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو مهم کردار ګڼل کیږي. هغه د ذوالفقار علي بټو د نږدې ملګرو څخه و او د پاکستان پیپل پارټۍ بنسټ ایښودونکو کې شمیرل کېده. خیاط محمد خان د خیبر پښتونخوا د خلکو د حقوقو د فقر او جهالت په ضد او د پرمختګ لپاره مبارزه کوله. خیاط محمد خان شیرپو د خپل سیاسي خلو زلو لوجه د عامو خلکو په میانس کې یو محبوب مشر و. هغه تل د غریبو او مزدورانو د حقوقو لپاره غږ پورته کاوه. هغه په 1915 کال د فروری په 8 نیټه د یو ترهګر برید په ترڅ کې په پیښور پوهنتون کې شهید شو. د هغه مړینه د پاکستان په سیاسي تاریخ کې یو لوی تاوان ګڼل کیږي او نن هم د هغه قرباني د خلکو په زړونو کې ژوندۍ ده. د تلین په دستور کې د قومي وطن پارټۍ مشران، د سیمې محور سیاستوال، د مدني ټولنو استازي او عام خلک ګډون درلودو. د غونډې ویناوالو د هغه په سیاسي بصیرت، خدمتونو او د پښتنو د حقوقو لپاره د هغه په نستړي کېدونکې مبارزه تفصیل وکړو. د قومي وطن پارټۍ مشرانو ټینګار وکړو چې د خیاط محمد خان نظریه باید ژوندۍ وساتل شي او د هغه د سیاسي مبارزې لار باید دوام عمومي. ګډونوالو ویل چې د خیاط محمد خان قرباني یوازې د یوې سیاسي ډلې پورې محدوده نه ده، بلکې هغه د ټول ملت لپاره یو مثال دی. د غونډې په وروستو کې ګډونوالو د هغه په مقبره ګلونه کېښودل، شمعې بلې کړې او د هغه روح ته دعا وکړه. د سیمې خلکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خیاط محمد خان شهید د خدمتونو په ویاړ د هغه نوم په تعلیمي ادارو، سړکونو او عام ځایونو کې کېښودل شي چې راتلونکي نسلونه د هغه له فکر او مبارزې خبر شي. دوی دا هم ویل چې د هغه د سیاسي فکر ځانګړې پاملرنه وشي، خو د انصاف، برابرۍ او پرمختګ لپاره مبارزه د هم دوام عمومي. د غونډې په پای کې د شهید روح ته دعا وشوه او ګډونوالو د هغه یاد ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز، تحصیل تنگی.